أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 17 آیات نمبر 143 144 دوا آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس الله جل جلاله فرمایي وای کله چې مونږ حضرت موسی علیه السلام د هغه خپل میقات ته راغلی، یعنی الله رب العزت چې ورسره کوم ځای میعاد او وعده کړی وه چې په دې ځای کې به تا ته تورات چې نو هغه میلاویږي، نو موسی علیه السلام چې کوم هغه ځای ته ورسېدو نو الله رب العزت ورسره چې نو هغه کلام وکړو، خبرې ورسره وکړې. وکلمه ربه، حضرت موسی علیه السلام ورسره چې نو هغه خبرې وکړلې. نو موسی علیه السلام سره چې کله الله جل جلاله خبرې وکړې نو موسی علیه السلام ناشنا عجیب او غریب اواز واورېدو چې داسې اواز دی نو هغې چېرته مخکې نه و اورېدلی، ځکه د الله کلام دا هم د الله پاک صفت دی، نو د مخلوق د کلام په شانتي خو هغه ونه څنګه چې د الله د ذات سره ښایي هم هغه شانتي کلام ولو. نو موسی علیه السلام نه دغه کلام ډېر زیات خوند ورکړو، څنګه چې نو هغه به مخکې غالبا سورة طه کې راشي چې په هغې کې موسی علیه السلام نه الله پاک تپوس وکړو وما تلک بیمینک یا موسی. نو آلته مونږ مخکې درس کې ویلو، بیا به هم راشي انشاءالله چې موسی علیه السلام ته الله پاک وایي دا ستا په ښی لاس کې دا څه دي؟ نو موسی علیه السلام قال هي عصا، ای الله دا زما امسا ده، په دې باندې چې نو اتوکل علی غنمي و احش علی غنمي، زه خپل بېزیو په پاڼې دا کوم دې ته زه ټیک وهم. نو حضرات وایي چې دی چې نو موسی علیه السلام ته الله پاک صرف تپوس کړو ما تلک بیمینک، موسی علیه السلام به ورته ویلو چې دا زما امسا ده بس. نو موسی علیه السلام دا کلام اوږد ولیکو، نو الله مفسرین وایي موسی علیه السلام دا کلام د دې وجې نه اوږد کړی و چې د هغوی ته پته ولګي چې دا د الله پاک خبرې عجیبه کیفیت او خونې دی، نو د دې وجې نه د هغه خبرې چې نو هغه سیوا کولې بلا تشمیع چې نو هغه لکه څنګه چې چا یو محبوبي او دی د هغوی سره چې نو خبرې کول غواړي نو دی بیا اسې چې نو یو خبر او بل خبر چې نو هغه راټینګي او خبر او دا کوي، مقصد یې دی چې زما د ده سره دا خبرې چې نو هغه سیوا شوي، نو د دغې دپاره چې نو هغه سیوا کوي. نو الله پاک وایي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړئ قال ربي ارني انظر الیک، نو موسی علیه السلام وایي چې کلام یې دومره خوږ دی نو چې ما د الله پاک ولیدی نو څومره بخي، نو زړه کې د الله رب العزت د لیدلو چې نو هغه اشتیاق پیدا شو، د الله پاک چې نو د لیدلو هغه تمنای پیدا شو. الله جل جلاله ته وی ربي ارني انظر الیک، اعلامات خپل ځان وښایي چې زه تاسو وینم. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. الله ورته دنیا کې د انسان دا طاقت نشته چې د الله رب العزت نو هغه زیارت وکړي، د الله پاک دیدار وکړي، دا د انساني سترګو کې دا قوت او طاقت نشته. انساني سترګې انسان خلق چې نو هغه معمولی خبره ده، خو غرض نو هغه دومره د مستجین نو هغه لوی قد او قامت والا دومره نو هغه محکم غر دکې هم دا برداشت نشته چې د الله رب العزت نو هغه تجلی ته ټینګ شي. تفسیر خازن کې نو ډېر اوږدې قصې پې لیکل، خو هغې کې سره دا هم لیکلی دي وایي چې الله پاک د دغې غره کې لاول چې نو هغه د حس د ادراک د کلام د لیدلو د دې طاقت چې نو هغه پکې کېښودلو د پاره د دې چې دا غر نو هغه دا محسوسه کړي. نو چې کله الله پاک په دې غر کې دغه مادې چې نو هغه کېښودلې
او بیا د دغه نه ورستو الله جل جلاله حدیث ترمذی چې نو هغه روایت کې راځي سورۃ اعراف جن نمبر چې نو هغه 2 کې د هغه په تشریح کې حدیث ذکر کړی دی وی الله رب العزت چې نو هغه دې ته دومره قدرې الله پیغمبر خپل ابهام کټه غوته چې نو هغه د کچې غوتی د دې اورمبني بن پنیمه په دې سر باندې کې خودو الله پیغمبر د قشاندې سره اشاره وکړه دومره قدر چې نو هغه الله پاک دې غر ته تجلی وکړه فصاخ الجبل غر چې نو هغه یو چغه دا غي اول او ریزن چې نو هغه شو اوس دا کم غرو نو حضرات مفسرین لیکلي دي دا د کوه تور سره خواته چې نو هغه بل غرو دا غي نوم زبیر نو دغه زبیر غر چې نو هغه د څه شولو د نو هغه ریزن شولو د الله د هغه تجلی ته موسی علیہ السلام بیهوش پرې وتلو نو چې غر کې دا طاقت نشته نو انسان کې دنیا کې هم دا طاقت نشته چې د الله رب العزت ویني البته په آخرت کې نو دا زمونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په آخرت کې به الله رب العزت هر انسان ته چې نو هغه بسکه خپل زیارت کوي الله پاک دې مونږ ته نصیب کړي بیا دې بس کا خیال مکړی نو مونږه سورۃ انعام آیات نمبر 103 کې آل دې نو هغه پارا نمبر 7 آیات نمبر 103 سورۃ انعام رکو نمبر نو هغه 13 کې دا ویلو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الله چې نو هغه باریک بین او خبردار دی دغه آیات ته چې نو هغه مونږ وضاحت کړو بهرحال مختصر به چې نو آلتی وضاحت ډیر کړو دلایل ویلو ولو دلته مختصر چې نو هغه بدا وایو چې الله رب العزت زیارت دا بکیږي فرقه معتزله دا چې نو هغه یو باطل فرقه ده حسن بصری رحمه الله چې نو په دور کې دا شو حسن بصری رحمه الله دا چې نو هغه د خپل زمانه لوی تابعی چې نو هغه تیر شوی دی د خپل حلقې درس چې نو هغه کولو د په حلقې درس کې نو هغه یو کسو دا نوم واصل بن عطا د واصل بن عطا د بکیناستو د زین نډیر تیز بعضی وخت کې نو ډیر قابلیت هم د انسان د پاره د گمراهۍ سبب جوړیږي او کله ډیر کنزن کېدل هم د انسان د پاره چې نو گمراهۍ سبب جوړیږي د ټکه نشي د کالج ور سپری معتدل هر شي چې نو اعتدال کې خره چې دومره چې د مهنت کوي جو قابلیږي او چې نه کوي جو پاتې کیږي نو د بیا صحیح الله طرف ته د هم دهان او روجي نو د زین نتیز ولو نو چې کله د زین چې نو هغه تیز ولو نو د حسن بصری رحمت الله علیه چې نو حلقې درس کې کېناستو نو د څو وخت کې نو هغه بیا مختلف غلط عقیده اعتراضات سوالونه جوړ کړل حسن بصری رحمت الله علیه چې نو هغه د اصلاح کول د جوابونه به ورکول خو چې کله دیونه شولو نو حسن بصری رحمت الله علیه خپل مرګرو شاګردان ته اعتزل ان د نو واصل بن عطا د زمونږ نه اعتزال وکړو زمونږ نه وخت جدا شولو نو اقه نه بیا د قبیله چې نه فرقه معتزله وګرځي د دې په گمراهۍ کې ډېر شي خبرې دي من جمله یو د دې خبر چې نو عادت چې دوی په آخرت کې نو هغه دیدار باری تعالی نشته د الله پاک چې نو هغه دیدار نشته دویم د دې چې نو هغه باطل فرقه دا غوي چې نو باطل عقاید کې یو خبره دام نکله دوی په قبر کې چې نو کوم سزا ورکول کېږي نو دا صرف روح ته ورکول کېږي جسد بدن ته نه ورکول کېږي الان کې اهل سنت والجماعت وای دا روح مال بدن چې نو هغه جسد دوانو ته سزا ملایږي چې جسد نه کار چې نو هغه جسد کړي دی او سزا چې نو هغه واځي روح کړی دا نه بل د لوی گمراهی چې نو هغه د دې داوا دی به چې کم سړی ګناي کبیره وکړو دا سړی د ایمان نه خارج شو کفر ته نه داخلي لکه اوس ګناي کبیره دا وکړو دنیا خلک چې نو هغه کین نو دا غوي په نسبت باندې دا سړی د ایمان نه خارج دی چا دروغ وي هغه د ایمان نه خارج شو چا ګیره اخره هغه د ایمان نه خارج شو چا غیبت وکړو هغه د ایمان نه خارج شو ځکه ګناي کبیره دی او ګناي کبیره باندې دا غوي چې دا سړی انسان سکیږي ایمان نه خارجيږي او غیر ذالک نو دې دغه وای نو د دې لپاره یو دلیل دا غوي دا آیات نسی څنګه چې مخکې مونږ ویلو دغه نه سورۃ انعام آیاتو یو دا آیات نه هغه دلیل کې نسی چې ګوره موسی علیه السلام الله پاک ته رب ارینی انظر الیک الله پاک ورته لن ترانی ته ما نشي لیدلی نو چې موسی علیه السلام په شان دومره لوی جلیل القدر پیغمبر نشي لیدلی نو عام انسان به سوې نه نو موږ ورته دا د دنیا خبره ده دنیا کې د انسان کې دا قوت او طاقت نشته آخرت دا جدا علم دی هغه علم کې الله پاک انسان له قوت او طاقت نه هغه ورکی لکه څنګه چې نو هغه اخرنۍ سپاره کې یو کم درسمه سپاره کې راځي الله وی وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره په ورځ د قیامت ډیر مخونه چې نو هغه به تر تازه
الی ربها ناظره او دو به خپل رب طرف ته چې نو هغه کتونکي. نو دغه نوازش چې نو هغه ثابتېږي. سورة مطففین کې الله پاک وایي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. دا کافران به په ورځ د قیامت د الله پاک نه په پرده کې دوی ته به الله پاک خپل زیارت چې نو خپل دیدار نه کوي. مسلمانان ته به چې نو هغه دیدار کېدی شي. حدیث مبارکه کې چې نو راځي مسلم ترمذی د ټولو کتابونو ذکر کړی دی. وایي چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته چې نو نبی رسول الله والسلام ورته چې تاسو به خپل رب نه لکه څنګه چې تاسو سوال سمش په مې چې نو هغه سوال سم ورځي د سوال سم شپې په مې یې غټه کولا وای دغه شان سترون ربکم تاسو په جنت کې خپل رب چې نه غوي نه. او دریم دا چې زمونږ د ټول اجماعي امت په خبره باندې ده چې الله پاک چې نو هغه دیدار دا په جنت کې الله دې موږ ته نصیب کړي. زه اکثر چې نو هغه طلباو ته زه ورته اخر کې دا ټول دلایل قصې وکم زه مونږ وای چې شته الله دې موږ ته نصیب کړي. دوی چې نشته چې دې خدای نه نصیب کړي. جو سه منکر دې خبره ختم نو سب سره نور چېړ کو دوی دې نه کېږي. بهرحال نو دې باندې چې نو هغه د قشان احادیث او دلایل دا چې نو هغه ډېر شي دي دنیا کې چې نو هغه دانه کېږي. فإن استقر مکانه فسوف ترانی. الله وی کدا په خپل ځبانه ور دي نو زرد چې تو به ما ویني. فلما تجلى ربه للجبل الله ورته خپل د نور تجلی چې نو هغه وکړه جعله دکا دغه چې نو بالکل سشو ریزه شو. وخر موسی صیقه او موسی علیه السلام بیهوش پریوتو. بعضی حضرات نو هغه معنی کوي چې وخر موسی صیقه موسی علیه السلام وفات شو. خدا معنی چې نو هغه صحیح نه ده ځکه مخکې آیات نو دا دویمه جمله په دې باندې دلالت کوي. فلما افاق کله چې بیا دغه د بیهوشۍ نه په اوش کې رالو نو د مرګ نه څوک په اوش کې بیا نه راځي. نو د دې په صحیح معنی چې نو هغه دا چې کله موسی علیه السلام بیهوش شو قال سبحانك تبت الیک ای الله زما چې نو پاکي د تعالی نه زما ته توبه نه ما چې کوم سوال ستانه کړی چې په دنیا کې ما ته خپل ځان چې نو هغه وخت خپل دیدار راته نصیب کا ای الله زما توبه ده. وانا اول المؤمنین او زه په دې باندې ټول نه وړاندې زما ایمان او یقین دی چې دنیا کې نو هغه چاته د الله پاک دیدار چې نو هغه نشي کېدی. یعنی زما مشاهده په دې باندې وشوله لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه مشاهده شي و چې دوباره خلق څنګه پیدا کیږي. الله ورته خذ اربعه من الطير نو هغه باندې مشاهده شو. نو د موسی علیه السلام زما مشاهده شو الله زما په دې باندې ټول نه وړاندې زو یقین ساتم. قال یا موسی ان استفیتک علی الناس نو الله رب العزت وی موسی علیه السلام مونږ ته چناو کې غوړه مکړه چې نه هغه په خلق باندې برسالات او بکلامي په خپل رسالت او په خپل کلام سره چې موسی علیه السلام سره الله پاک کم ته کلام کړو. فخذ ما اتیتک وکم من الشاکرین نو استاد چې مونږ کم کتاب درکو تورات درکو احکامات داخې درکو نو دغه ونه سره مضبوطی سره وکن من الشاکرین او د شکر گزارونه چې نو هغه جوړ شه. الله دې موږ ته خپل جنو کلام صحیح په نصیب کی. ولما جاءهم او هر کله چې راغلو موسی علیه السلام لمیقاتنا زمونږ میقات یعنی نیټه مقرره ده وکلمه ربه او خبر کړی دا غسر دا غرب قال ربي ارني نو وی موسی علیه السلام ای زما رب ماته چې نو هغه وخیزان انظر الیک چې زو نظر واچوم تا باندې یعنی تا ته ګورم. قال لن ترانی الله تعالی ویل ته ما نشي لیدلی ولكن انظر الى الجبل لیکن وګوره نو دی غرتا فإن استقر مکانه کچری هغه په قرار ومنتو په خپل ځای برقرار پاتې شو فسوف ترانی نو زرد چې تو بما اوینه. فلما تجلى ربه نو هر کله چې تجلی وکړه دا غرب للجبل غر باندې جعله نو جوړ کړل هغه دکن ریزه وخر موسی صعقا او پریوتلو موسی علیه السلام بهوشا. فلما افاق بیا هر کله چې هغه په اوش کې رالی قال نو ویل سبحانك پاکی د تعالی را توبت الیک زما توبه د تا ته وانا اول المؤمنین او زه د ټولو نه وړاندې یقین لرونکې ایمان لرونکې یم. قال نو وی الله تعالی یا موسی ای موسی علیه السلام ان استفیتک بشک ما غوړه کړی تو علی الناس په خلق باندې برسالات په خپل چې نو هغه رسالات او پیغامات سره وبکلام او په خپل خبرو سره فخذ پس واخلت ما هغه اتیتک چې درکړی ما تا وکن او شمن الشاکرین د شکر گزارونه.